حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح کو په دغه وخت کې د سیم نکاح و او دویم د عمر څومره نو سیرت کتابونه لیکلي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر نکاح کو نو په دغه وخت کې دا د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دا دریم نکاح یعنی 2 ځل دینه مخکې بل چا سره نکاح شوی دی پیغمبر علیه السلام سره دریم نکاح دی کړی دی او په دغه وخت کې د دې عمر چې دی تقریبا 40 کاله و یعنی د پیغمبر علیه السلام نه تقریبا 15 کاله چې دی مشر و دویم سوال دا دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی نکاح د سره کو نو په دغه وخت کې د نبی کریم په دغه وخت کې د مہر څومره مقرر شو او د نکاح چا تړلی و نو مہر چې دی ځنه سیرت کتابونه لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مہر حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و هغه 1500 درهم و او ځنو لیکلي چې 100 اوښان او د دوی نکاح چې دی دا د پیغمبر علیه السلام تر ابو طالب تړلی دی هغې د نکاح پړاو کړی و بل سوال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولینیا بیوی حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کېده نو په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر څومره نو کله چې دا وفات کېدله په دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې دی هغه تقریبا 50 کاله او بل دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر څو پورې چې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه تر هغه وخته پورې پیغمبر علیه السلام بلې زنانه سره بلې بیبي سره نکاح نه دی کړی تقریبا د خپلې ځوانۍ نیمه ځواني چې دی هغې نه زیات عمر چې دی د پیغمبر علیه السلام حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره تیر کړی دی